او په ټول اهل اسلام کې د ټولو نه زیات اختلاف د معراج په واقعه کې. د دنیا ټولو نه زیات دروغ دا د کربلا په واقعه کې دي. د دنیا ټولو نه زیات دروغ د کربلا په واقعه کې دي، او د دنیا ټولو نه لوی اختلاف د معراج په واقعه کې دی. دا دوه خبرې یاد کړئ. بیا دا ځان له اختلاف دی چې په وو اسمانونو کې کم کم اسمان کې کم کم نبی لیدلی دی. یو یو یې لیدلی دی که دوه دوه یې لیدلی دی. دا ځان له اختلاف دی. منګ دی چا لیکل نه منو، منګ د رب لیکل منو. محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړی دی او په داسې وخت کې تللی دی چې د حدیثو یو کتاب نه و. بله خبره واورئ، اټولو نه غټه واجبه خبره، معراج واقعه شوې ده او که نه ده شوې؟ دا حقیقت هم شته که نشته؟ دا هم یوه خبره. امام مالک پیژنې خو یې که پنجپیری خو نه دی، وابي خو هم نه وي، او زمونږ په شان ته منکر حدیث خو هم نه وي، العیاذ بالله. منی چې صحیح سړی دی. هغه یو کتاب لیکلی دی د حدیثو په 143 هجری کې، د بخاري نه 224 کې بخاري لیکلی شوی دی. نو څومره ته مخکې دی؟ 80 سال مخکې دی. هغه موطا امام مالک کې احادیث راوړي دي او د معراج اړو نوم نه دی اغستی، نه په باب تړلې دی، نه په روایت راوړی دی، نه پیژني، نه ورته پته شته امام مالک ته چې معراج په نوم هم چېرته څه شی شوي دي. څوک یې لیکلی شوی دی؟ 143 کې. لږ دې نه مخکې لاړ شه، صحیفه امام ابن منبه دا یوه صحیفه ده، بخاري ته روایات راغستی دي. دا په سن 58 هجری کې لیکلی شوی دی. د معراج پکې هیڅ نامه ذکر هم نشته پکې. دې نه معلومیږي چې د امام مالک صاحب تر زمانې پورې دا شی لا جوړ شوی، دا دې نه وروسته ایجاد کړی دی. چې چا ایجاد کړی دی الله ښه پوهېږي.